بسم الله الرحمن الرحيم وإن ماتت وإن ماتت فيها فارة أو عصفورة أو سودانية أو ساوة أو سامون برسا نزح منها 20 دلوا إلى 30 بحسب كبر الدلو وصغرها دسيلي كده برحل فصل في البير شروع منقول أتم مسائل اللي بكي باقي أول مسألة وقوع نجاسة في البئر بدويمة مسألة ثمرة نجاسة عفو دي داغي کجی او به دریمه د پرندو کم او د سماعت دی هغه کوی کی ولویږي او به څلورمه د ماکول اللحم حیوان بول کوی کی ولویږي او د پنځمه مسله ده موت الحيوان في البير ما تاسو لګو ګوري ورسې دا قصه راغونډ کوه کویا دوه قسمه ښه یو هغه کویای چې چینداري لکه عام طور زمنګ د کویان چې دي کته تی وبر وباسي نورې پکې پیدا کیږي دغه قصه رسره روانه ده یو هغه کویای چې چیندار نه کته وب ختمولې شته هغه د ټینکو په حکم کې نو اول قسم کویا چې کم چې چیندار نه دی دی کې کنجاست ولويږي دی کې یو حیوان مرشي د دې وزدري صورت دی پوه نه شي څنګه حیوان وړو کې دی یو متوسط دی دوا او کغټ حیوان دی درې ټول برګورې کې دي مسلمانې پوه شون زه خلاندې کتاب کې سنایم خدای غر کړو نو ویل کو یا بچو قسمه دی دوا دغه د وسانو د وجنې زړه ته تسلی نه کیږي ولې سنې دا کتاب مې رښتیا در باندې غوړي یو هغه چې چیندار وی او بلاغه چې چیندار نه چیندار خبره رسره روانه ده کم چې چیندار نه او مول بده کې حیوان ولويږي څه صورت دي درې وړو کې حیوان دی نو وړو کې حیوان لکه مګه بګي ولويږي همدغه شان چرچنه ولويږي ها دا خبره لګ نور مخکې وځي دا کم کویا چې چیندار نه دی کې حیوان ولويږي دوه قسمه یو هغه چې حیوان پکې و پړسيږي ورجيږي دغه بیان رسره روان دی دویم پړسېدلې رجیدلې لا نه د دې بیان وسکو وست دي درې صورت دي وړو کې متوسط او غټ نو که وړو کې حیوان وی حکم ادا دي شل بوکی به تروباس وجوبن او دیرش بوکی به تروباس استحبابا دې سره به د غزي پاک شي کنو وړو کې حیوان کم دی لکه مګه چرچنه او دغه تورانه کا او چته او سامي ابرس خادمه شويه ګرګټ وتوي څه دغه شي پوه شو به دیم کوم متوسط حیوان ولویدلو نو راجح رایدا ده سلويخ بوکی بتی وجوبن روباسو او 50 بوکی بتی استحبابن روباسو یعنی غوړه به چې دغه روباسو وس متوسط حیوان کم دی لکه چرګ او پښو دریم کچری غټ حیوان بګي ولويږي نو حکم ټولیو به روباسو ټولیو به هغه ټولیو بنه راوته لکه سره روانه ده لکه صبر به وته نو اوس غټ حیوان کم دی لکه چيلې دا انسان دی سپې دی خو یاد ساتي یو ټکه مینه دی ویلې ټول سره ولګوي دا صورت کې چې مړی بکی خو شروع کې مشته ویلو چې مړی او پړسېدلې رجیدلې لا نه او که ژوندې رو باسي راځي هغه مسله کې بیانو بلکې وسی ووري دا اوس غوړي چې موږ تفصیل وکړو د باغ صورت کې وړو کې حیوانو متوسط او غټو چې موږ ژوندې چې موږ مړ رويستل او پړسېدلې رجیدلې نو او که پړسېدلې رجیدلې او دا غي بیان رسره روان دي دوا او که ژوندې وروتل نو بس به حکم داده چې کوم شی نجس العين دی باغی سره وب بهر حال بالماده شولې لکه خنزیر او که نجس العين نه دی به موږ جوټي ته ګور به د سی وایا خلی پکې والی کني دا که خلی پکې نه دوالی او بار نه پاکو به وب پاکي دي او که خلی پکې والی دا کله بار نه پاکو هم که خلی پکې نه دوالی او بار نه پاکو به پاکي دي او که خلی پکې نه دوالی او نجاست پیو به خو نجاست د وجنوبه نجس شوي خو که پاکو او خلی والی بس به د دې حیوان د جوټي څه حکم دی عقب د وبوم شي اخیره کې به امر شمه ان شاء الله د حیوان د جوټي څه حکم دی
د چا جوټه نجسه ده لکه د سپي اوبه نجسې د چا هغه مکروه ده اوبه مکروه دي بیا هم حکم دا ټولې روباسه او د چا جوټه پاکه ده لکه انسان ماکول اللحم حیوان نو اوبه پاکې دي بیا بهرحال دا مسله چې اوس کومه کتاب کې دا کومه ده حیوان لوېدلی دی یو قید چې مړ دی بل قید چې بړسېدلی رجېدلی نه دی او یو بل قید مو سره ولګوئ راځئ دلته کتاب کې ولګو وګورئ وإن ماتت کچرې مړه شي فیها په کوهي کې فارة مږه خو چې ګورئ د پیشو نه تښتېدلي نه وي دا قید مې یادولو چې مږه د پیشو نه تښتېدلي که نه بیا ورولوېږي بیا به هر حال ټولې اوبه روباسي بیا په شلو بوکو کار نه کېږي ځکه بیا د هیرې نه بول کوي هیرې نه غول کوي نو هغه نجس دي بهرحال دا په دې نورو کې هم دی او یا زخمي وه دا ټکي مو سره ولګوئ اینه چې روانه وه خو نجسه ده یا پسې بل ووایه خولې پلیته وه څه نجس شی خوړلي وو او ور ولوېدله دې ټولو صورتونو کې وی به ټولې روباسو او که پته نه لګېدله بس بې خیر دی شک باندې کار مه کوه لاندې لیکلي تاسو وګورئ الفارة إذا وقعت هاربة من الهرة تنزح كلها لأنها تبول همدغشن إذا كانت مجروحة أو يا متنجسة أو يا بلید خوړلی مخکې جي او صفرة یا چرچنه او سودانیه یا سودانیه پیژنې تورانه که پیژنې تورانه که د میخ باندې ناست یې لکه شات کته پورته کوي او ساوتن یا چته او چته هم نه پیژنې دا ډېر ښه انسان خو سورک دی یار دا ډېر ښه سړی و یو ورځ یې خره لغته کړې وه باجي لغته کړې وه او خر منډې دا خر ډېره رامي شی دی پرې چې خرې پسې ورپسې شي دا په کورونو هم نه وي په کورونو هم وردننه کېږي دقه شان یې خوشي کړي دا غټ دقه مقل بچی دی دی خورې دا غر کي نو دا خوشي او خره خوشي او دا ټوله دنیا یې تماشه کوي خو ظالم بچی نه منع کېږي حتی چې خره ورسوله ځنګل ته ته یې ورسوله خره لاړه مخکې روانه وه چېرته ورته وایي چې خدای غر کړې چل څه دی منډې ولې وې سپی خو منډې وایي ځکه د هغې موږ تپوس کړی په دې کوڅو کې سپی منډې وایي چې سپی منډې ولې وې وجه څه دی تار وخت کې به منډئ وایي سوال زما تاسو نه دی چې کوم ځای کې مې څوک ویني ولي مې ولې زه خو د هغې نه منډې وامه سوال زما دی ستاسو نه دی خو نو چېرته خرې ته وایي چې خرې سپی خو یې نه چې منډې وې نو څه چل دی منډې ولې وې وایي دغه شانه سړی راپسې دی غمقل سړی دی خلاص مې دی که موږ چې د بیمار هیزم دی دا موږ پسې راپسې چېرته وایي والله که غوږ څه ورته غوږ هم نه ورپوي که څه وایي ته راځه والله نه چې د قمقل سړی دی چا نه مني که زه ذمهواري اخلم قمقل دی والله که ذمهواري هم دې قبوله کړي پرېږده نه ته خو ودرېږه که نه مړې ځنګل دی زموږ ځای دی کې به چا والله که چې ګوتې ته هم دې وګوري ټیک خر رالی چې خره څه کې دغه شان قیصه رړه مې ورته شوی دی بس چې پرېږده هلکه مه کوه سوال جاري نه ذمهواري اخلم نه هېڅ هم نه کوم چته ولته ول سره د سړي بچی نه بس خپل خوګه د چې څه کې خونی پرېدم بس چته تلې دی په دې پرج د خرې مانی وزري خوري کړي الله کې ول خالم راشي خره ته یره کله ریشه وینا انا کله ریشه ګوره به خفای نه نشه مزموري مې قسته وي غیرتی سړی ما والله کې مې لري کې او ټیک دنه وس په ورغله بس سره د چتی دنه تلې چې دې څو پس به سر بار ایستلې دي چلته ښه برابر شوی دا جمله مشهوره شوې ده څوک چې د خر ذمهواري اخلي د خرې په پرج بزي تاسو پیږئ که نه نو خر سړي ذمهواري منالې ګورئ کنې د خرې په پرج به بزي وګورئ نو خرې لغته کړې وه باجي خو یاسې بریکټ کې ورته ولیکله چې باجي لغته کړې وه نوره خره وه خره یعنې باجي وګورئ وإن ماتت کم دې ته رسېدلي او سامي ابرس دا ګرګټ ورته وایي دا خادمه یې چې که نه دا ځنګلي کمې چپکلي دي که نه دا ځنګلي دلته چې موږ یې څه ورته موږ وایو شمشرکۍ ځنګلي یادو ښه ځکه دې کې خوب وینه نه وي دا چې کوهي ته ولوېږي کړنګۍ ته ولوېږي اوبو ته ولوېږي نجسي کېږي نه ښه دې کې وینه نه وي
نو نزح منها استلکی بد کوینا 20 دلون وجوبی تور باندې بد شلبو کی استلکیږي تر الى 30 پورې بحسب كبر الدلو وصغرها كبر چی وې کبر دا اسان د بار راځي ډیرو مل د بار او کبر جسې د بار راځي او صغر یعنی بعد اخراج الفاره لکه دا کې ډیر ضروری دی ښا نجس کویا نجس شوی په فاره باندې نو خو فاره را بار کنه کته سي اوبر او باسي او فاره به کې پرتره به پاکیږي نه د دې غشان مثال لغه سړي چې ول په ترګاری کې مال غنښتا نغه مال کبار ارته ولا بهم ویل نشته اسی به څکله بار ارته ولا دغه مثال دی اول خو نجاست رو باسا بعد اخراج الفاره دي دلیل لحدیث انس عند حضرت انس دلیل له خدا حدیث علماء وي منګ نه دي مونډل امام طحاوی نور علماء نه ذکر کړي دي وګورئ انه قال في الفاره اذا ماتت چکل د املشی فی البير بوکی کی وخرجت اور ویستلش من ساعتی فورا مان پر سیدلی رجدلی نوی ينزح منها ريستلکی کی بد دینا 20 دلون شلبو کی والعصفورة نالکا حدیث خو صرف پاغي کی شو کنه دا نور سکه ودا په قیاس کو کنه جو سکه بشان دا غی دی والعصفورة چرچنا ونحو هذا غشان نور حیوانات تعادل الفاره برابر د فاره سره فی الجسکه فاخذت حكمها داغي حكم لي ابيدا دودي وري ويل 20 او 30 وال20 بطريق الايجاب ده واجبي وال30 بطريق الاستحباب ده مستحبي یو صورت دیم صورت متوسط حیوان فإن ماتت فيها كچري مړشي پدې کوي کی حمامتن کوترا دلته موایا پښو نه را لغته کړي بار چی نجس نه او مخو کې په نجاست باندې نجس نه نجاست غریزه دا ور سره وایا او نحوها لکه دجاجه چرګه سنور کې دغه حکم دی ښا چې تسپینې را لغت کړي غواره نوزح منها رسلکی کې بد دینا ما بین 40 دلون په ما بین د تلويخ بوکو کې الی 60 پورې دلته شپته ویلي کې خېلمي ورپسې ورشه او فی الجامع الصغیر لکه من خبره کړي وګوره صاحب د هدايه ول قدرت مولا مسائل ذکر کوي اخره کې د باب په اخره کې د جامع صغیر مسلې ذکر کوي او کله کله دا سی وکي په باب باوله کې د قدرت مولا د مسلې نفس وي او فی الجامع الصغیر وای کنه دا کله وای چې کله اومدقه مسلې خپلته بدلی سنوي فائدہ بکی لکه دلته وګوره جامع صغیر کې سلوي خو 50 ویلي دي او فی الجامع الصغیر 40 او 50 بدل شو کنه او جامع صغیر د امام محمد د امام ربانی اخره کتاب دی نو دا راجح رائے ده کا وګورئ او الاظهر هم دا ظاهر ده صاحب د هدايه وای چې 50 سلوي خجوبي او 50 استحبابي دلیل لمرویه ان ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هي انه قال في الدجاجه دجاجه مبارك وي اذا ماتت في البير كل شيء ببير كملشي ينزح منها 40 دلون سلوي بر استلكي هذا لبيان الايجاب د پارشو پويږي کنه وال50 جري 50 بطريق الاستحباب یا په طریقه الاستحباب تاسو لک برو ګوري سوال دا خبر رانه شي ځکه کتاب کې نشته اوس مزین کې دا بوکی به پر لپسې رو باسو کنه نه پر لپسې نه دي ضروري خبر دمه دمه پورا کم کار وشو ډکه بوکه به وی کنه نه ډکم نه د ضروري خو چې اکثر یې سړک یام تور خلک بوکه تر سره نه ډکې چې کوی نه رو باسي په چې تم کتلی کوی نه بوکی رو باسي خزي بو ته ولاړې وي ګران کار بو به دا ضروري ده اعتراض دی بوکا خو نجس ردینه هو بلاندې ځي کنه واپس لويږي به وای حرج دې پرې دې کنه استحسان بالضرورت دې ټیک ده بس به کویا کله باقی کی په اخري بوکا مانی به بده کې دوه راي دي چې کله اخري بوکا د وبونه روچته چې امام محمد وای رحمه الله امام یوسف رحم الله وینه چې کوی د سر نه را بار کی زدا دومره خبره نه ده ورسره احمد ادا دارنه یې رشي دلته منګه څه یاد کړل بشو نو که دو بشو کانو لويږي دو چرګي به حکم دا غټ حیوان دی هغه رس چر روان دی ویږي به ټولي به بروباسي 200 بوکي بروباسي راځي هغه راځي جی لما روي عن ابي سعيد الخدري ابل مسله دا به مو ويا ردان نه رنشي تاسو ګورئ
کچری کوی کی مګه وغیرہ ولویدله نو موږ ویلیو بوکې ور وباسي خو الا چې والله شعر بار کی داسې وکنه خو کاغه نه را بار کېدلو لکه نن سبا چې دی بور کوی نه دی اوس به څه کوو اوس مسله جوړه شو کنه اوس به داسې وکړو چې صبر ورته وکړو چې کله دا حیوان په دې اوبو کې خاورې شي څومره زمانه کې هغومره زمانې پورې به اوبه نجس حسابېږي هغې نه بس په پاکې شي هلکه تطبیق به د دلایلو سره څنګه کوو نو واوره شی چې پاکېږي که نه د هغې یوه طریقه دا ده چې اوبه ترې وباسه دا کوي نه اوبه راوباسه پاکېږي ورسره بله طریقه دا ده درې پیرې وینځه وروسته مسله را روانه ده چې نجاست وي غلیظه وي او ښکاري نه نو درې پیرې وینځه هره پیرې نه چوړ کا بله طریقه د پاکوالي دغه ده درېیمه طریقه د پاکوالي دا ده چې حالات بدل شي لکه خنزیر دی خر دی سپی دی د مالګې په کان کې مړ شو مالګه دې جوړه شوله جنس ماهیت بدل شو اوس پاک شو نو اوس دریو کارونه کې ولني دوه نه کېږي دا درېیم به وشي چې کله ټیم پې تیر شي او خاورې شي ریزه شي نو ماهیت بدل شو خاورې شي بس پاک به شي چا دیر بار حدم خودل شپږ میاشتې خو صحیح داره چې دا د حالات یعنی ګرمۍ او یخنۍ او دغه شان د اماکنو ځینې ځمکې او دغه شان حیواناتو په اعتبار سره بدلېږي را بدلېږي ځینې زر خاوره کېږي او ځینې زر نه ځینې زمانه کې زر خاوره کېږي ځینې زمانه کې نه ځینې اماکنو کې زر او ځینې کې نه پوهېږئ پې راځئ جي کوم ځای ته ورسېدو ثم المعتبر في كل بئر نصرت دا وایه بر وګورئ چې دا بوکې موږ روباسو که نه دا شل او دا دېرش او دا څلوېښت او دا 50 او دا ټول اوبه یا 200 بوکې په کومه بوکه باندې نو وایي مړه په کوم کوي چې کومه بوکه لګېدلې اوس مقه کافي ده مقه بوکه او چا ویلي چې یو سوه اوبه پکې ځای کې 3.5 کیلو خو دغه راجحه راښه ده کوم چې کتاب کې راګورئ ثم المعتبر بمعتبر في كل بئر بار کوي کې دلوها داغي بوکا د الذي يستقى من به هغه بوکا چې اوبر استری کېږي باغې سره من هادو کینا وقيل چا ویلي دلونه هغه بوکا يسو فيه صاون چې او صوب پکې ځيږي 3.5 کیلو بلا کچا غټه بوکا وا هغه ولا راوړل چې په یو ځلماني د دې کوي واله د بوکې 3 بوکې رئیس بس به بدري حسابيږي او کلس پکې جو راتلې دومره غټه وا نو شل راوتلې به 2 روبه سکار به وشي دینه معلومه شو لکه موټر ولګو د نن سبا چې موټر دي بس اندازه دی ولګي چې دومره وخت کې څو بوګېډه کوي دا پیپر وبرواني کنه لاندې نو په یو منټ کې شل بوګېډه کوي یا دغه شان سروي کډه کوي یا 200 بوګي او که هند پمو بس وبدي پم دی وای وبدي تر روباسي نو چې کله اندازه وته ولګي چې شل بوګي شولې د اول صورت کې کو سلوي شو که 200 شوي وګورئ ولو نزح منها بدلو عظيم مرة رويس سلشي د کوین او باغټه بوکا باندې بيوزل مقدار د شلو بوکو جائز لحصول المقصود مقصود حاصل شو کله چې مقصود حاصل شي به نور شي نه ضروري ښه جم موت الحيوان الكبير وان ماتت فيها شاة کبه شات مړه شولا او آدمي یا انسان مړ شو او کلب یاسفه نزح جميع ما فيها من الماء استلکی بټول هغه وب چې کوم بدی کوي کی دي لأن ابن عباس سیو دلیل حضرت عبد الله ابن عباس رواه الدارقطني او عبد الله ابن زبیر امام طحاوی روایت کړي افتا یا دوړو فتوا ور کړي وا ابن عباس د تروزی او ابن زبیر د ترور د زویز ویو نبی علیہ السلام حضرت زبیر ترور زیو افتا یا دوړو فتوا ور کړي وا بنزح الماء پر وستلو دوبو عبد الله ابن زبیر ډیر چت سړی تیر شو حجاج ابن یوسف چې شهید کو کعبه کې کعبه یو پیر بدل جوړ کړي ماغه به کعبه مران کړ حجاج ابن یوسف نو عبد الله ابن زبیر ماغه کسو د سماویل حضرت معاویه چې وفات کېدل رشته مشکات کې ویلو یزید تیول مشرکوم د خڅلور کسان ګور ډیر هم دي خیال دي ساته یو حضرت حسین دی ګورې د خیال ساتي نبی له سلام په دغه کې دی دا څه وایي نه اهلی څوتوي اهل بیت کې دي او دویم عبد الله ابن عمر دی لوی سړی دی ګوره کچا شاته شټو خلک ورپسې پلاری مخکې امیر المؤمنین خو مړه غد علم شوقي تصوف درسونو شوق کې غدي چې سرکار نه لغن من مېریګا او بل دی محمد ابن ابي بکر دی حضرت عثمان په قتل کې ملګری او حضرت ابو بکر زیو
کله چې نبی اسلام حج کو پاغه حج په موقع پیدا شي موږ ویلو کنه حضرت اسماء چې ویل څو کوم بشي پیدا شي موږ حج کې چې دا مسلې ویلې ولدنه مېریګه ولدا مري په وخت ستاسو دغه مخ کې مري هم د سیوا شو مخ کې مړ شو یو سړی پاتې شو عبد الله ابن زبیر وې د نوازان ساتي ډېر سیاسي سړی دی وقت شانو شو بدای مخالف شو باقاعده یلته مکه کې حکومت قائم کو وګورئ حضرت عائشہ خورایو رضی الله عنها ګور افتیا د دوړو فتوا ورکړي و بنزح الماء پر ایستلو دوبو ټولو حين ماتت زنجي في بئر زمزم کله چې یو زنجي مړو د زمزم په بو کې فتوا ورکړل ګور انسان ټولي برو باسي تاسو په شولې هم خبره کړې وکا چې دا صورتونه کې چې بس مړی تش ک ژوندې چيلي رويستله انسان رويستل شو نو به نمنګ ویل به حکم د دې چې جوټه څنګه ده یاد مو کنه نو جوټه د شامنګ ویل نجسه ده او به نجسي مکروه ده نو به مکروهي خو په مکروه به د سټیک نه دی به هم ټول روبا سو کو چا جوټه پاکه وا جوټي بیان روان دي بس به بوبم پاکین حق ظاهر نجاست په یو سړی باندې سړیو یا بزوا هغه ورول ودل نه به هم ویل ک په مګم ظاهر نجاست به هم ټول وب ناپاکه کی ټول بروباس شپغم انتفاخ د حیوان او تفسخ وساغه صورت لرا شما ویلو کویا نش کویا چیندار دے کنه دے حیوان مل دے پلسیدل رجیدل دے کنه بیانو شو ک پلسیدل رجیدل او برګوري به نو کویا غیر چیندار دے یو حیوان پلسیدل رجیدل دے دوا به ک وړو کېو او که متوسط او که غټو بهر حال وټولي وبرو باسو پوهیږئ پی یاد ساتئ کوم وخت چې ټولي وبر استلی ټولي وب او نه استل شي 200 بوکی کافی کیږي دا خبره کوکا مفتابی رائے ده وګورئ فین انتفخ الحيوان که حیوان و بلسیږي فيها پدې کې صرف غټ شي او تفسخ یادا چې ریزه شي نو زی حجمی او ما فيها رستلکیږي بټولې هغه وبکم چې بوکی کی دي صغر الحيوان او كبر حیوان غټو وړو کې او غټو وجه سره علت زکه دی وخت چې حیوان نو پل سیدو ورجیدو داغه نجاست ذرات بو تلال لانتشار البلتی اغلندواله خور شلو نجاست فی اجزاء المادوب و اجزاء کی البئر المعين لکبر وګوري چې تر اوسه د کم کوئی بیانو چې کم غیري چینداري توجه اوس دا کوئی بیان دی چې هغه چیندار ناغینه کې ته اوبر وباسي نورې پکې را پیدا کیږي اوبر وباسي نورې پیدا کیږي نو مسئله واوري ته خو ګوري ټول چې کله حکم دا ټول اوبر وباسا او کویا چیندارو ټول اوبر د کویا د وبونه را خلی کول ممکن نو دی واوري چې کله حکم داو چې ټول اوبر وباسو او کویا چیندارو ټول اوب نه رېستل شوي اوس به څه کوو نو حکم داده چې کوئی قسم روب دی فی الحال لکه چې نجاست ورو غرزیدل دی وکه قسم روب دی دارو باسا تاسو ته وسان به خو دې خو ګورې ما سخت به تران کې ګور یو ټکی شل پیری ویم او خروانی بزول اړوي سم ویل چې کله کویا چی نداري او حکم دای چې ټولي وبرو باسا د حکم کلو کولو کې حیوان لویدلې او غټ یو پړسېدل رېجېدلې د حکم التو چې کله مګ باندې نجاست وي د حیوان ورو غرزیدل چې هغه جټه نجس وي مکروه وا دا حکم الو رسې کنه راځي وس نو وس حکم دادې وي چې ندار کویا دې سمرو بچي په وخت د وقوع نجاست کې دی کوي کې وي دومره رو باسا راځي وإن كانت البئر معينة چندارو بحيث لا ممكن أن ونصحها چمنگ روباس دا کویا خالقو اخرجوا مقدار ما نخلق دی روباسي مقدار ده غوبو کان فيها کم شبو کی من الماء دوبونا اوس به اعتراض برګوري سوال جی منګ بڅنګ معلومه و چې کوی کی سمره وبدي او منګ هغه مر روباسو نو دې کې درې وړو امامانو راي بدل ده امام ابو یوسف رحم الله وی ټول برګوري وای دوه طریقې دي یو د سیوکا کویا ته څخکته کا چې څومره جوړ دی او معلوم کا څومره پلن دی دومره یو کند وباسا وبر وباسا کند دې کله ډک کړل نو معلوم وشي څومره وب په کې وټو دی وروته پوه شي
بل طریقې دا واورئ اسره باندې وخړه وای ګرنو ول شي بس موږ سبق نیم نه لګ ویلې نه په ذل بدل باندې دوی مودري مې پیرمانه شهرمات کوي وطريق معرفته او طریقه د پیجندلو د دې خبرې چټولي وبروتلې امام ابو یوسف فرمایي اوله طریقه ان تحفر حفره وی وسل شي وکند غنتکی مثل موضع الماء فمثل د زید ابو من البير د کوینه کوي څومره زید چوبونی ولې د دومره سیو باسا ويصب فيها ما ينزو منها او ولې دي شي بدې کې هغه کم چې استل کېږي منها د کوینه الى ان تمتلیا تر دې چې د کند ډک شي دې مو اوري برګوره د سی وکي دا طریقه لګه آسان هم ده یو سیخ دې مثلا چوکدا یا یو پړې دې خخته پکې وټړ چی شي وبوته کتاکا کویتا نو کوم زه پوری دا پړې لون شو پاغي نشانی ولګوا پوه شوي په تر دې چې اوس د سی وکي یو حد لبو کې تر وباسه مثلا لس بو کې تر وباسه کتاب کې ملس لیکلي څو لس به را پړې ورکا تکا اوس وګوره څومره کم شو مثلا یو پټ کم شو څومره کم شو یو پټ کم شو نو بلس بو کو باندې یو پټ کم شو کنه نو دا پړې ناب کسول ټول څو پټه دي مثلا لس پټه دي ټول دا لون پړې څومره ولسو او بلس بو کو یو پټ کم شو نو نه پیری دغه شاندا به وکدا کار مطلب نو بو کینو لرو باسا نه رسي اساني وای مړه یو بو کدي تر 20 سل یو پټ کم شو نو نا پی کدی بقایا سره چې ودی کتلو نه هي سي دومره نورم لون پاتې و نه بو کینو لرو باسا پوه شي وګورئ او ترسل فيها یدي زولند شي بدغه کوي کی قصبتون یو چوکا وتجعل لمبلغ الماء او به دی وګرځول شي کم زه ته وبرسي دا غیر بار یو علامه کم زه ته وبرو چتی شي ویل تری علامتي شوکې معنی دی لکیره تاو کی مثلا پین معنی ثم ينزح منها مثلا بل دا غیر روي سره شي دی کوینه مثال په تور معنی اشر دلا لسبو کې تروباسي ما سانه کړ یو تروباسي ثم تعاد القصبه دی بکتک فتنظر ودی کدل شي کمن تقصص مرکم شو نو فينزح لكل قدر منها روي دي سلشي د هر اندازې د بار د کوینه اشر دلا دغه علامین وېما لسبو کی نرسي یو بیر څومره کم شو دغه اندازه مانی څومره نور کمول پکار دي نو لس سروبا چې هغه چوکه دغه ختم شي وګورئ کوم ته ورسېدو وهذا النبي يوسف دا امام يوسف رحم الله روایت ده امام محمد رحم الله فرمایي برګورئ وې 200 بوکونه والا تر 300 بوکو بوري تر وباسه یو دې کې لګه سانتیا د ندی د وجنه علما په دې باندې فتوا ورکړي ښا وان محمد رحمه الله نزح رئيس الكيغ 200 دلوین بوکی الى 300 تدریس و بوري فكانه گوي شي امام محمد دا قول کړي دي ولي کړي زکا فكانه بنا قوله خپل قول بنا کړي علامه پاغه کویانو باندې شهاده کمی چې مشاهده کړي په بلدي په بغداد کې خپل خار کې نو تل تدسیو بس 200 سربا یعنی کوي کې به 200 یا 300 بوکی وي چې وضعیت نه وي اټول کو یا خالي کولم دغه شونو څورای شولي دري صورت شو څلورم امام ابو حنیفه رحم الله په جامع الصغير کې تنقل لي وانا ابي حنیفه رحم الله په جامع الصغير في مثله بمثل دغه شان مسله کې څه ينزح تاسو وګورئ ويبدي روباسي تر دې چې خلق ستړي شي او په دې خلکو غالب شي بس دي ينزح حتى يغلب تر دې چې غالب شي هم په دې خلکو باندې او ولم يقدر او وسمروا کافی دی او مونږ وایو چې په خلکو غالب شولې دې برغه حد نه خودله او اندازه کړي نه دي د غلبې د بار بشین څه شي څه حد کما هو دعبه لك امام ابراهيم الله رايم دادا نو بس وي مبتلا به ته بريدي حد نه خي پرون مم قاعده ویلی و وقيل شای بل صورت ویلی لك دو کسان دی وته ودرې ماهره کسان د کویانو او هغه دی وته وګوري او هغه دی قول وکي راي دی پیش کی چې دی کویا کی څومره بوکی وبدي په وخت د وقوع نجاست کی اقم ردی تروباسي خبره ختمه دا کوم قصه صاحب د هدايه وای دا بيخي برابر ده وای ځکه موږ د حج په بیان کې ویلو يحكم به ذو عدل منكم دو کسان به سلوکی چې دا څومره روپو ده هلته ویلو کنه وګورئ وقيل يؤخذ بقول رجلين لو ما دغدوا دبر بصارت في امر الماء وهو الاصح عليه الفتوى مبسوط د سرخسی کی دي رحمه الله علامه شامیم ذکر کړي وهذا اشبه بالفقه دا فقه سره مشابه مساله ده
د قیاس سره مشابه ده. اتمه او اخري مسله عدم علم وقت وقوع الحيوان. لګو غره توجه جی کله د سی وشي چې وبو کې حیوان ولويږي او خلک وب استعمالي کو یاد ټینګي ده بیرس پته ولګي چې لکه دې کې حیوان لویدل نوز بدیو دا منځونه را ګرځي کنه به را ګرځي څه بکې. توجه امام سیب لګ تفصیل کوي هغه وایي کدا حیوان پړسیدلې رجیدلې نو او خلکو چې وکتل وبو کې پروتو نو بس د یو ورځ یو شپې کوم منځونه بدی وبو باندې کړي معنا او د سونه پکړي یا بچا غسل کړي یا په کپړې انځلي یا په لوخ انځلي یو ورځ دغه دی راو هغه دی ټول صفاکی منځونه دی راو ګرځي دغه کپړې دی دوباره وینځي غسل دی دوباره وکي پوه نه شولې په بس یو ورځ هغه یو ورځ چې مخ کې ارڅ شي بس هغه ټیک دی. او کشرې دغه حیوان پړسیدلې رجیدلې مګو مرغۍ وڅمو به دې سی وکي چې درې ورځې مخ کې چې بده معنی سکړیا دی راو ګرځي او د سونه کړیا دی او د سونه دی وکي مزونه دی راو ګرځي چا جنابت وصل کړي هغه دی راو ګرځي کپڑے انځلي هغه دی دوباره وینځلو خي وغیرہ شارای دا امام سے پوه شو پی صاحبین سوئی هغه وای د سکار دی چې کله نه نجاست ولیدل شو چې پکې دی خلکو ته علم رااله نجاست پکې دی د دې نه بس که شا منځونه کړي چی کړي خو نه دي شوی غسل کړي نه دي شوی کپڑے انځلي لوخ انځلي نه دي پاک شوی خو د دې نه مخ کې نجاست علم لا نه راغله چی پکړي دي بس هغه ماپ دی پرې دی وای نه راسي په او اکثرو کتابونو کې د صحابانو قول مفتى بهم دی د امام سب قول په احتیاط بنا دی او وسعت په کمرای کې یو کوم مفتابیه ده چاله صاحبانو ده دی وجنه حضرت لیکلي تنویر رحمه الله بشتی زور کې چې بس وجوبن په څه حکم نشته ده استحبابن دي یو ورځ یو بابل صورت کې درې ورځې راو ګرځي وای شریف او ته وګورئ دا قیدم نه کله چې دواره وي یو کې وسعت فيه مفتابه او کم کې لک تنګي غیر مفتابه نه به دسي بیان کې چې مفتابه دا احتیاط پدې بل کې دي وګورئ هین وجد فی البحر کې چریو مندل شبوکی کی فارتن مګه او غیرها بل شي هغه حیوان چوبنه جسی کوي بس ولا یضربتن لګي متوقعات چې کله نو ورزیدلې ده ځکه که پته لګیدله چې پرون ټانکی ټیم نو ورزیدلې بل پرون به خو حکم دارې چې دوم اق وخت نه چې څومره ودسونه به شوی نه دي شوی اق وخت دې چې انځلې نه دي پاک شوی اخو به اسانه ده خو پته نه لګي مسله ده ولا یضربتن لګي متوقعات خور سره دا قید ولګه صورت اول ولم ينتفخ اغلا پړسیدل نه دي عاد صلاه يوم وليله دا دی راو ګرځي کله اذا كانوا توزعوا منها کله چې خلکو او داس کړي دي دیوبونه او کچاته نه کړي نو د ضرورت نشته وغسلوا وی دینزي كل شيء هرغه شي اصابه چره سدلې غي ته وبد دي دویم صورت وان كانت قرين تفخت او کدا حیوان بل سدلې وتفسخت رجدل او عاد صلاه ثلاثه ايام ولياليها د درې ورځو د درې شپو چې څومره منځونه دي دا راو ګرځي وهذا دا کوم مسله چې ذکر شول د امام ابراهيم الله دا صاحبین فرمایلی علیهم اعاده شیء نشته به خلق باندې اعاده یو شیم حتا يتحققوا ها ما دو صورت یو صورت مې ویلو چې علم وته را لې چې نجاست لویدل او غینه پسې مو د سونه کړي اخو برا ګرځي یا پته وته نه و بس نه دی راګرځي ها رستو ته پته ولګیدل چې دې دوه ورځې شوی وي کیمره کې وکتل یو ورځې شوی و کیمره کې وکتل به مقره وګرځي پیږي کنه به وګورئ حتى يتحققوا تر دې چې دی تحقیق وکي انها متوقعات چې دا مثلا دغه مګه کله لویدلې پوکي کې دغه دلیل سره ماته لګ متوجي شي دغه دلیل دار چې دا وب یقیني پاکي وي ښا کو یو وب یقیني پاکي وي او دیو په ورځ دوا درې او د سونار څخه کړی دي وس په کې په حال نجاست دی وس په الحال یقیني ناپاکي دي خو درې ورځې یا یو ورځ مخ کې پاکي وي کنه پاکي وي دا کې شک شو څنګه شک شو پاکي هو وی یقیني کې دې شي یو ورځ مخ کې یا درې ورځې مخ کې د نجاست ورغورځېدلې نه به ناپاکي شوي او کې دې شي یو مسور ورغورځېدلې یو ورځ مخ کې درې ورځې مخ کې نه به خو پاکي وي ورځ مخ کې درې ورځې مخ کې پیږي کنه نن دا پاکواله نه پاکواله څه شو شکی شو او پاکي وي د مخ کې نه یقیني او قانون او قاعده دار چې یقین چې د په شک سره نه ځایل کیږي دا درېمه ماده د یقین ولا یزول بالشک
امام کرخی څلوي اصول ذکر کړي رحم الله باقي کې اول اصل هم دا ذکر کړي چې یقین په شک سره نه زایل کېږي یقین یزول بمثله په یقین زایل کېږي وره وصار كما لأن اليقين لا يزول بالشك يعني بدس مثال شي وصار كما إذا رأى في ثوبه نجاسة یو سړي په کپړو باندې نجاست ولیدلو پته وته نه لګي کپړې کله نجسي شوي دي نو حکم دار کله نه چې دی ولیدلو کنه دغه وخت نجسي دي مخکې دې څه منځونه کړی ټول شوي دي ازمن په دې ماده کې و ماده د الاصل اضافه الحادث الى اقرب اوقاته اتم ماده ده اصل دار چې د نوي شي نسبت به قریب وخت ته کې نو کم چې نږدې کوم مونږ کړي بس مقره وګرځو نور پیدا یو په کدام ده وګورئ کون را لکه یو سړي ولیدلو په خپلو کپړې باندې نجاست ولا يدري پته وته نه لګي متا اصابته کله وته رسیدلې ده نو تر څو چې تحقیق نه شوي بس کپړو کې کوم منځونه شوي ټول ټیک دي امام سب څه وایي ولي ابي حنيفه رحمه الله ان للموت سببا ظاهرا دا کوي کې چې دا مګه وګرځیدله نو وس دا ظاهري سبب دار چې دا مګه مړه ده کنه دا دې کوي ته د غرزیدو په وجه مړه ده نو وی د موت د لپاره سبب شته ظاهرا او هو الوقوع في الماء چې غوبو کې غرزیدل نو بس موږ به سی وکړو چې کله د علت پته نه لګي بار بار موږ نام قاعده وایو به حکم بچا فیصله بچا کیږي په سبب ظاهري باندې کا دلیل شی فی الامور الباطنه يقوم مقامه نو دا موت به موږ حواله کو د کوی ته بلویدو باندې فیحالو نو حواله بشي به د موت علیه بوقوع باندې منصوب بشي مرګ علیه بوقوع باندې چې دا کوی ته لیدو باندې مړلې پوهه شولې په خنه به برګور امام صاحب ته موږ وایو ته تقسیم ولې کې درې ورځې او یو ورځ وای دې سکار دی چې دا حیوان مړ دی کوی ته بلویدو باندې خو خبره ده چې کم وخت نه مړ دی چې موږ دغه موافق فیصله وکړو نو که حیوان بل سیدلې رجیدلې و نو معلومیږي ټیمه په ګډیر شوی دی ټیمه په کې نو درې ورځې او درې شپې هم ځکه یاد کړلې او کله بل سیدلې رجیدلې نه دی موږ ویل ټیمه شوی نو څو ورځم یو ورځ یو شپه یاد کړه الا ان الانتفاخ دا بل سیدل دلیل د تقادم دی چې ټیمه په کې تیر شوی فیقدر بالثلاث نو اندازم په درې ورځې ولا کولا او عدم الانتفاخ او تفسخ چي دی دلیل دی د قرب عهد چې لک ټیمه تیر شوی دی زمانه د غرزیدو لګه ده فقدرناه بيوم وليله من اندازه په یو ورځ او په یو شپه ولګوله لان ما دون ذلك ذکر دینم چې کمی یو ورځ نه کما خو ساعات دي اڅدي یو غنټه او 2 غنټه لا يمكن ضبطها داغي ضبط چره ده سره ممکن نه دي او قانون دار او ما لا يمكن ضبطها لا يبتني حكم الشرع عليه د کوم شي چې ضبط نه کیږي شریعت حکم په نه بنا کیږي نه باغی نه بنا کو او اما مساله النجاسه لکبر وګورئ هغه ویلو د کپړې مسله کې چې نجاست چاو مندلو کنه نو که منځونه مخ کې شوی ټول شوی دي راګرځول د ضرورت نشته دی ویلی وا امام سے د طرفه صاحب د هدايه فرمایي توجه چې دغه مسله خپل مختلف به دی امام سے به نه مني نو قیاس په هغه مسله کې مقیسلې هغه مسله جوړه چې خو اتفاقی کنه دلته سره اختلافي ده هر چې مسله د نجاست ده نه فقط قال المعلى معلى د امام ابو یوسف شاګردو کا ابو يعلى معلى بن منصور الرازي الحنفي نزيل بغداد او دا مفتي د بغداد پرقه شي لیکلی دا تفقه على القاضي ابي يوسف مدة هي على الخلاف هغه دا مسله خو اختلافي ده فيقدر بالثلاث غوي کچره نجاست زوړ درې ورځې باغی کې مرا ګرځي او کپڑے هغه کې فيقدر بالثلاث في البالي چې زوړو او بيوم وليله في الطريق او کوم چې تازه نجاست هغه کې یو ورځ را ګرځي یو ورځ شپې ولو سلم ها هغه کې تسلیم شي ټیک ده چې مخکینی منځونه مرا ګرځو څنګه چې صاحبین ویلو ناغي وجدا ده چلته خو پته لګي کپڑے باندې چې نجاست پیده چې کله ولیدل نو معلومي کې هم چې وسل ویدل کنه نو ځکه زړه منځونه را ګرځول نشته او کوی کې کله ویدل هغه پته لګي هغه سترګو په مخ کې نه ده كما ده ولو سلم فالصوب بمرأى عينه ده مخامخ دستربي والبئر غائبة عن بصر ياخذ بصر غائب فيفترقان ندوال يوم ولا جداس يوم ببل ماني والقياس کوله نشي تاسو پوه شولې څه مسله خو نشته